جی بالکل د چارسدې بعضې داسې علاقې چې هغه د انتظامي د سترګې نه پټې دي د پلاحي ادارو نه لرې دي د هغې پته نه لګي خو هغه سیلاب چې کوم دی سمې ځپلي دي. دې وخت کې زه د چارسدې په ترنو سیمه ابابکری کې موجود یم. چېرته چې کورونو ته اوبه تللي دي کورونو کې اوس هم چې کوم دي دغه چاقړ یعنې دغه خټې ولاړې دي اوبه یې خرابې شوي دي د خلکو سامانونه چې کوم دي په مکمله توګه باندې خراب شوي دي خو دې طرف ته هېڅ قسمه پاملرنه نه شوې او خپل هم چې کوم دی نو د دغې نه نو خبر خو خیبر نیوز په شیشه باندې نن موږ هم خبرېږو چې دغې خلکو بار بار موږ ته کالونه وکړل چې آیا موږ د دې ضلعې نه یو د دې علاقې نه یو زموږ څه ضرورت نشته دی زموږ نقصان نه دی شوی نو نن موږ دغه ځای ته رارسېدلي وو او دا موږ تاسو ته چې کوم دی د ترنو د ابابکری سیمې چې کوم دی نو دغه صورتحال ښایي یو ورور راسره ولاړ دی چې دا کم کور کې ولاړ و د دې کور د نقصاناتو باره کې به څه وایي او مزید دلته کې کم نقصانات شوي. ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له پیدو نه سخت وخت کې سات راکړو تاسو زموږ تپوس وکړو زه ستاسو د زړه د کومې شکریه ادا کوم. الافان وروره دا کم حالات چې تاسو اینې دلته کې دا داسې نه وو دا چې نن څه دي دې کې چې کم دی نو مونږ کم از کم مزدوران لګولي دي د یو بل ته هم سوالونه کړي دي د دې نه هم دا خټې اوښتې دي د دې نه هم چې کم دی دوی غونډ سامان مونږ ټول په ولا او پنیرونو لیو کړی دی ځکه چې د استعمال اونه نن دې کې شپږ کوره اوسېږي دا شپږ کوره دي پراته دي د یو ورور سره چې کم دی نه ورور نه د پخلي څه شته نه ورسره لوښې شته نه ورسره لرګۍ شته نه ورسره اسباب شته خو دې خوا مخکې مزید ځو اوس په تاسو په دونه بوختو کې لاړ شئ وبه ګوره که یو کس سره چې کم دی خالي اسباب هم تا صحیح که نه زه جوړم بابکری په داسې طریقه والی دلته 7 فټ اوبه وي هغه نښې تا وګورئ جي دقه د اوبو نښه ده اوس چې کم دی الله دې ستاسو عزت وکړي الله دې شفیق امیني صاحب عزت وکړي چې تاسو یې راولېږلې او زموږ تپوس هم وکړو دلته کې نه سیاسي تپوس شته نه چې کم دی زموږ ډي سي صاحب تپوس وکړو نه بل چا تپوس وکړو نه بل چا وکړو خالي تاسو رالې زموږ تپوس هم وکړو تاسو دا حال په خپله وګورئ به دې نه ثابتېږي چې سیلاب څومره و ډېره زیاته مننه جي دا دوی چې کومې خبرې ترې کوي دوی ته نه خوراک را رسېدلی دی نه پاکې اوبه ورته را رسېدلي دي دا د بل کور خال دی خو اخوا ته ځي د دوی د اوبو سیسټم چې کوم دی بالکل خراب شوی دی دا مونږ تاسو ته خټې ښایي چې دې وخت کې په خټو کې چکړ کې د دې څپۍ چې کومه ده ډېره زیاته ګرانه ده او په دې ماشومانو کې یو شمېر بیمارۍ چې کوم دی نو هغه خورې شوي دي او دلته کې د پري میډیکل کیمپ هم ضرورت دی 7 فټه پورې دلته کې اوبه وي جي